الحمد لوليه هذه جملة كده درې بحثونه پوره شول. څلورمه خبره مو کوله په ولي ټکي کې ولی په مختلفو معانیو سره راځي. ولی په معنا د قریب سره، په معنا د صاحب سره، په معنا د محب سره، په معنا د متصرف سره، په معنا د لایق سره. ولی په مختلفو معانیو سره راځي. معنا قریب، صاحب، ناصر، متصرف او لایق. دا مختلفی معنی کولی شي او بیا دا هر یو د مناسبت شته. حمد د هغه ذات دپاره چې کوم قریب د حمد دی، صاحب د حمد دی، ناصر د حمد دی، متصرف د حمد دی، لایق د حمد دی. لیکن په دې کې بیا آخري معنا ډېره ظاهره او ښکاره ده چې ولي په معنا د لایق سره شي. نو الحمد لولي کې حمد ثابت دی دپاره د لایق د حمد. دا ډېره مناسبه ظاهره معنا ده. البته دې باندې شبهه دا کېدی شي چې د الله جل جلاله څومره نومونه دي، څومره صفات دي، نو دې ته توقیفي وایي. معنا دا ده چې د الله پاک صفتونه دا موقوف په سمع باندې وي. او دا ولي ټکی چې کوم تا په معنا د لایق سره واغوستو، ایا د الله جل جلاله په صفتونو کې دا صفت شته چې ظاهر وګورو دا صفت نشته. د ترمذي په روایت کې چې کوم راغلي دي د الله جل جلاله یو کم سل صفاتونه ذکر شوي. د ترمذي دغه روایت کې چې کوم یو کم سل صفاتونه د الله ذکر دي دا مشهور صفاتونه دي. د دې نه علاوه نور هم شته، خو لیکن ولی په معنا د لایق سره دا صفت پکې نه دی ذکر. هر کله چې د سمع نه راغلی نو څنګه د الله دپاره دې صفت تذکره وکړی شي چې الحمدلله. د دې نه جواب دا دی چې اطلاق شته. روایاتو کې داسې راغلي هو اولا به و احرا به. دا الله جل جلاله اولاد پدې، احرا دې پدې، او احرا معنا د لایق. لہذا ارکل چې د احرا اطلاق راغلی دی او احرا په معنا د لایق سره دی، نو ځکه دلته ولي مونږ په معنا د لایق سره وایو. اطلاق په الله باندې صحیح دی. فرمایي الحمدلله. د الله جل جلاله د اسم ذات په ځای باندې شارح مولا یو صفت ذکر کوي، فرمایل الحمدلله او ذات کړي خود چې الحمدلله. شارح د الله جل جلاله اسم ذات کړي خود ذکر نه کو، د الله پاک صفت ذکر کو. دې کې اشاره د عظمت د الله پاک چې الله جل جلاله ډېر عظیم ذات دی. زمون دا جل لایق نه دی چې د الله په نوم باندې تلفظ وکړي شي. او تاسو ته به ان شاء الله د روز کی خبره راشي، مختصر معنی کې به هم وایي چې کله کله خلک حذف کوي د پاره د مسئولیت او د تحفظ عن اللسان، جبه د هغې لایق نه دی. دلته مصنف رحمه الله د الله پاک اسم ذات ذکر نه کو، صفت ذکر کوي. فرمایل الحمدلله والحمدلله ونوی. څلورمه خبره مو ذکر کوله په دې ها ضمیر کې. ها دا ضمیر دا راجع دی حمد. نو الحمدلله تمام حمدونه دا ثابت دي د پاره د لایق د حمد. لایق د حمد الله دی. په دې باندې ظاهري شبهه پیدا کیږي
ضمیر راجع شو حمد ته او ته تمام حمدونه دا ثابت دي د لپاره د لایق د حمد او سره دې چې تمام حمدونه خدا نبی ثابت لایق د ملائک د حمد خو الله دی او خلق د مخلوق ام حمد وي د مخلوق هم خلق صفت کوي د تمام حمدونه کوم ځای کې دا ثابت شو د لپاره د لایق د حمد د دې نه جواب دا دی چې ها ضمیر دا راجع دی حمد خدا حمد یوازې نه دی پاره باندې او سلام داخل شوی دی هر کله چې دا حمد معرب باللام شو بیا وته ضمیر راجع دی اوس به دا انحصار پیدا کوي نو بیا معنا دا شولا چې الف لام د فرد استغراق واري او ها ضمیر راجع کوي نو تمام افراد د حمد لولیه دا خاص دي د فرد لایق د حمد تمام افراد د حمد دا خاص دي د فرد لایق د حمد اوس بل جاله فردا سے حمد نشته او کله جنسیت د فرشي نو ماهیت د حمد دا خاص دي د فرد لایق د حمد بیا دا سے حمد د بل د فرد نشته د دوانو په منځ کې چې لام د فرد استغراق شي یا لام د فرد جنسیت شي فرق پکې څه شي نو معال او رجع د دوام جواب لام د فرد استغراق شي نو چې تمام افراد د حمد خاص شو الله لرا نو ماهیت خود به خود خاص شو وجه دا چې دا ماهیت موجود په افراد نو چې دا غون افراد خاص ول نو ماهیت په خپل خاص شو ځکه ماهیت د پر وجود نشته بغیر د افراد او کله جنس د پر وای او دا سی وای چې دا ماهیت د حمد خاص دی لایق د حمد د پر چې تا ماهیت خاص کو افراد خود به خود خاص شي ځکه ماهیت په دغه افراد کې موجود دی نو لہذا کله جنس د پر وای او ماهیت خاص کړي نو تخصیص د افراد به خود به خود راځي وسه غایت ما فی الباب فرق سره دومره پاتې شي کلام د فرد استغراق شي و تخصیص د افراد و د حمد بشي د پاره د الله پاک تخصیص د افراد و د حمد بشي د پاره د الله پاک صراحتن او تخصیص د ماهیت بشي ضمنن او کلام د پاره د جنس شي د تخصیص د ماهیت د حمد بشي د پاره د الله پاک صراحتن او تخصیص د افراد و بیا راځي خو ضمنن وې په خبره صرف فرق کې تصریح او ضمنی کې ویلور معال د دوه یو دي دامو به کلام د فاره د استغراق شي نو تخصیص د تمام افراد د حمد بشي د واجب تعالی د فاره صراحتن او ماهیت کو سرم خاص کی حسن به خاص شي جنت او کلام د فاره د جنس شي نو ماهیت د حمد به خاص شي د فاره د واجب تعالی صراحتن انو د دې سره سره به تخصیص د افراد هم راځي او ضمن دا وسلورمه خبره په حاصل دي څو خبره څلورمه اجیه بچنه او کنه به کله بل ته حاجی افیس مچا پر بوتل افیس چې په دار باندې وان کړي کنه بیا سره تاریخ غپ نه کوي چې رواني افیس ورا نه لري راټوک افیس ټوک یاد دا به شان کله کله ګورونه بدل کوو خو ورته به ګورې ته چې کوم د افیس نه تاسو راوستل کی دي چې دا مقدر ټوک دا وکړه حاجی شپږمه خبره مکوله تکمیل د جمله دا یو جمله ذکر شو چې الحمدلله دا یو جمله ذکر شو باندې باندې اعتراض دا ورته چې مصنف رحمه الله مشهور کلام پر خدا او غیر مشهور کلاړو مشهور کلام الحمدلله دا کلام پر خدا دا په ځای ذکر کو الحمدلله ولدا مشهور نه غیر مشهور کلام دا دې نسو جواب نه اولا دا یو طرز جدید دی چې کوم د جمله ادا کړه دا یو طرز جدید دی او قانون دی چې کل جدید عزیز دی پدې کې خوان وی چې کوم د نوې سیس
نو تاسو اوس نوي سبق تراله خپخوان باندې ناست بیا چې دا سرور کال اخر روان دي بیا تاسو خبره دا شهوات به ورو کوي کنه جو بس بیا دې نیمه نه چې دا کال وړي نو څو بیا منډي وي د پلان کې ځکه چې کوم د آداب ودا وکړه پلان کې ځکه دا پلانې دا ورته دا د خپل دا کال تاسو څه وکړي یو کال کافي را سره ونه چې د اخر ټیم شو طالبان کم شو ورته دا وایي د پلانې ځکه دا نه وې دا ورته دنه په یو تاسو شی وي دنه په میر وته وي هدایت نه وته وي کافي نه زړه اور کافي په دا شروع ده بیا ولي وی چې اجرا کوي عمل د اجرا څه شته وي ترکیب یا زناور تاسو ترتیب مال نو کابلیان وکړه د سره کو تا وکړه د ترکیب سره راځي بیا نو ترکیب شو دا څه خبر ده خو د سره ته وی چې ترکیب راکړه او ترکیب ته چې تاسو په دې کې خبرې نه کړئ چې مونږ کابلیان د ورسره څه تمرکز نه